حال می د زړه وګرانو زه حال می د زړه وګرانو زه یارې من زړه ته نږدې لږ خو زما شه یارې من کو تاسو زما واده بیرو سره ونکو نو زه به ټول عمر واده نه کوم دمکی نه در کوم زه تاسو له زه به همداسې کوم روحي لالا جی بیرو زما دپاره هر څه پرېښود سو زه هغه نشم پرېښودی پلیز ورنداروم که نسته خور به دې ګړلم که نه ما سره به نکاح کې خپلې رندار سره لږ شانتې شرم وکړه زهیب بې غیرته نه یم زه هر څه نه خبر یم چې د رشتو احترام به څنګه کوې خو زه خپل ورور په داسې خوشي بیابان یوازې پرېښودم ولاړو رانه چې اوس نه پوهېږم کوم خوا لاړ شم په ما باندې دا ظلم مه کوې هغه جان زه به مړه شمه تا باندې څوک هم ظلم نه کوي ارجمن بچې ټول هم ستا د ښېګړې سوچ کوي خو هغه جان بس ارجمن لوڼه کله باسونه نه کوي په یو وخت کې د آغاجان د دواړو زامنو واده شوی و خو فرق څومره و یو طرف ته د مینې د ګټلو خوشحالیانې او خنداګانې وي نو بل طرف ته په ژوند کې د هر څه ختمولو او د بربادولو احساس و ارجمن د حوصلې نه کار واخله زما لورې ارجمن زما بچی یارې من سحر مو په خیر د واده لومبې سحر مو مبارک شه تاسو ته دومره سهار وختي چیرته روانې په کار خو دا وه چې ما هنیمون له بوتلې وي خو زه د روزګار په لټون کې یم بخښنه غواړم روحي تا به زه هنیمون له بونتلی شم په دې څه فرق پرېوځي د هنیمون نه بغیر هم زه ډېره خوشحاله یم خو دا زما واده ده چې را روان کال به یو ښځی ته هنیمون له ځو ته روان چېرته یې نوکری په لټون کې هغه د راهیل تره دی که نه یو انټرنیشنل کمپنۍ کې ډایرکټر دی راهیل سره زما خبره کړی کیدی چې هغې کمپنۍ کې فجاب ولګم او سوچ مې کو چې پروفیسر اخلاق سره میلو شم کیدی چې هلته راته څه د کار موقع میلو شي خو بیرو ستا د ایم پی لاست سیمسټر دی اگزام به نه ورکې ته غم مه کوه روحي زه به دا دواړه کارونه په یو ځای کوم تعلیم به هم کوم او جاب به هم کوم ته پریشانه کېږه مه ټیک ته نو زه ورځم داسې وکړه چې ته بیا ناشته وکړه زه به انشاءالله غرمې ته واپس راشم اوکې څه وشو یو ضروري خبره مې کوله ایره مې شوه څه I love you زه هم دا
د ارجمن طبیعت خو اوس مخکې نه ښه دی که نه؟ جی لالا ښه دی اوس د مخکې نه. ما خو ورته وویل چې راشه له ټولو سره کښېنه، خو هغې ویل چې زه له نبیلې سره په کمره کې کښېنمه. ښه ده چې دواړه خویندې یو ځای وخت تېر کړي. سبا خو به نبیله لاړه شي. جی لالا. بیا زربخته زه سوچ کوم چې سبا له د زهیب او د ارجمن د ولیمې پروګرام جوړ کړو. ستا څه خیال دی؟ ډیره ښه خبره ده لالا. ځوانه ستا څه خیال دی؟ چې څنګه تاسو ته مناسبه ښکاري آغا جان، ما ته هیڅ اعتراض نشته. ټیک ده، نو بیا دا فیصله وشوه چې سبا له د ولیمې یو ښه شان دعوت وکړو. ټیک ده بیدار بخته؟ انشاءالله. ارجمن آغا جان تا د پاره د ولیمې جوړه راستولې. ډېره ښکلې ده. ما له دې سره میچنګ کالي او میچنګ سینډل هم پکار دي. او تاسو مالا لا اوسه پورې نکریزم نه دی لګولې. چرته بغیر د نکریزو نه وی لیدلې ده څه؟ ارجمن ستا طبیعت ټیک دی که نه؟ زه بالکل ټیک یم. زه وایم چې زما کفن د ډېر ښایسته شانتي وي. تر ننه پورې کفن کې دونه ښایسته شانتي څوک نه ښکاره شوي. زه ښایسته ښکارېدل غواړم. بیروز چېرته ایسار شوی وي؟ ما ستاسو انتظار کولو. بخښنه غواړم روحي، یو خوشخبري ده ستا دپاره. جاب میلاو شو تاسو ته؟ نه انشاءالله ډېر زر به میلیو شي. دی خوا راشه. فلحال زموږ د کور بندوبست وشو. ښه چېرته؟ وا ډاکټر اخلاق دی که نه، د هغه د خور کور دی. اصل کې هغې نوی کور جوړ کو، نو هلته شفټ شو او زوړ کور یې خالي دی. کله چې ما ډاکټر اخلاق سره د اوسېدو پرابلم شیر کو، نو هغه ماته د خپلې خور د کور باره کې وویل. او د کته د پروفیسر سره تعلق ساتلو پایده. دا خو ډېر د خوشحالۍ خبر دی. خو مونږ به کرایه افورډ کولی شو؟ او شکر دی، کرایه خو ډېره مناسبه ده او د تعلق په وجه به رانه ایډوانس هم ډېر نه غواړي. د هغې کور کې څه زوړ سامان هم پروت دی، په دې وجه به موږ ته پریشاني نه وي. انشاءالله یو ورځ دوه کې به هلته شفټ شو. ټیک ده؟ د ایډوانس پیسې چېرته نه رالي؟ هغه ما د راحیل نه لږې پیسې قرض کړې وې، خو ته غم مه کوه چې څنګه جاب میلیو شي د راحیل پیسې به ورکم. جی بچی. آغا جان سوال جواب را لېږلی چې ارجمن د زهیب کمرې ته واستوئ. ارجمن بچی لالا سوال جواب را لېږلی دی چې اوس تا د زهیب کمرې ته ورولو. او کنه بچی د زهیب کمرې ته چې نن نه زما هم کمره شوه. ته ما ته ګورې نه څه؟ زه چینج کول غواړم.
ته ما ته ولې کتل نه غواړې؟ چېرته داسې خو نه ده چې ته زما د حسن ته کتو تاب نه لري؟ د خدای دپاره ارجمن، زه ډېر ستړی یم، ډېر پریشانه یم. ما نور مه پریشانه کوه. زه تا چېرته پریشانه کوم؟ بس زه صرف دا ویم چې زما طرف ته وګوره. دا ډول سینګار، دا ناوې جوړېدل، دا هر څه ستا دپاره خو دي. ته به ستړې شوې، لږ ارام وکړه، چینج که نو وده شه. زهیب راځه چې ټي وي وګورو. زه د هغه جان سکیچ جوړوم. زهیب ستا ټول سکیچ بک د هغه جان د تصویرونو نه ډک دی. نور به څومره تصویرونه جوړې؟ دا څه کوې تاسو؟ هغه جان وګورئ زهیب ستاسو سکیچ جوړوي. ستا دا شوق ښه دی زهیبه، خو دا بس شوقه پورې ساته. د ژوند د کتاب د صفحې په اړولو باندې یا په تصویر اړولو باندې څه د ژوند د ایسې جوړ شوي خلک په رګونو کې ګرځېدلې لکه د وینې په شان رشتې د ژوند د کتاب نه بهر وځي؟ نه، هغه زموږ په یادونو کې ژوندي وي، زموږ په تلو راتلو هره ساه کې موجود وي. که زموږ نه جدا وي نو بیا هم هغه موږ سره سره اوسیږي. ته بیګا د شپې ډوله کمرې ته رانلي، ته ټوله شپه چرته وي؟ آغا جان په نشته باندې زموږ انتظار کوي. ته زر ځان تیار که نو راځه. دا خو راته ووایه چې زه څه واغوندم. ته یوې ورځې ناوې ته خو ډېر تیارېدل پکار وي. چې تا ته څه ښه ښکاري نو هغه واغونده. خو زه د خپل خاوند د خوښې کپړې اغوستل غواړم. په داسې خبرو کولو باندې ته خپل ځان ته او ماله د خفګان نه علاوه هیڅ نشي راکولی. افغان چرته در کوم؟ بس زه صرف تا ته ستا فرض ویم. ښځه خاوند نه یو موږ. بخنه غواړم ټیکسي دی خوا نه راځي نو ته پیاده ځکه روانه یې. دې کې د سواري څه خبره ده؟ زه شهزادګۍ خو نه یم چې 2 قدم هم نشم تللی. و شهزادګۍ څه، ته خو زما د زړه ملکه یې. دومره په مشکل وخت کې دومره رومانټیک خبرې؟ که زه په دارم خېجم خو چې ته زما مخې ته یې نو زه به بیا هم تا سره د مینې خبرې کومه. دا زموږ کور دی. ځه راځه. څنګه دی؟ ما ته پته ده چې دا کور ستا شان شوکت سره بالکل نه ښایي. سروازه بدلته اوسېږو چې تر کومې پورې زما MBA کمپلیټ شوي نه او ما ته نوکري نه میلاو شوې. سروازه دپاره به دا تکلیف برداشت کوې.
بس ته دغه شان ما سره وګپو ودرېږه او زه واده کوم تا سره چې د دنیا ټولې خوشحالۍ به زه ستا په قدمونو کې کېږدم. ته به رانه په ژوند خفه نه شي او نه به ما سره په مینه کولو ته چېرته خپېمانه شي. اوس لږ ساعت دپاره دا خبرې بندې که چې دا کور وګورو، صفایي وکړو. او دا چېرته وړل دي؟ زما په خیال بیډروم دې طرف ته دی. ځه چې صفایي شروع کړو. زه خو د صفایي کولو عادته یم. تاسو به څنګه کوئ؟ زه به م وکړم. ښه کوم ځای نه شروع کړم؟ جارو وهه زه درله روړم. جارو خلک څنګه کوي؟ اله بیروس اوس چېرته ایسار شوی وی؟ په 2 بلبونو هغه څو څومره ټیم لګي؟ بخښنه غواړم، ډېر وخت پې ولګېدو. روټۍ مې راوړه، کچن کې پرته ده. تاسو ډوډۍ هم راوړې ده؟ زه ښه وشو، سبا به موږ د ګروسري شاپینګ وکړو، بیا به زه په کور کې روټۍ پخوم. او داسې خو به کول غواړي، ګینې د بار روټۍ به موږ ته ګرانه پرېوځي. نن مې په ژوند کې په لومبي ځل په سوچ باندې خرچه کړې ده. د هر څیز د نرخ تپوس مې کړی. پریشانه شوې؟ نه پریشانه نه یم، خو بس د دې څیزونو عادت نه یم. زه په باتروم کې دا بلب لګوم. او لامبا ما پوره باتروم صفا که، بالکل ستا د خوښې مطابق. مننه روحي، څومره کارونه کوم پته، ستړی شوی به یې. زه نه یم ستړی، او د خپل کور په کارونو څوک نه ستړي کېږي. ښه نو زه راځم. خپلې کمرې ته دونه په یاره رالې؟ ته لا اوده شوې نه؟ ښې ښځې د خپلو خاوندانو ناوخته پورې انتظار کوي. او هسې هم اوس خو ایله 2 بجې دي. تا جوړې زما د اوده کېدو انتظار کولو، ځکه دونه ناوخته رالې. ته خو زما نه داسې یریږي چې زه چېرته شیشکه یا پیرې یم. زما د یرې کمرې ته نه راځي، او چې راشي نو د اوده کېدو ایکټینګ کې. آقا جان! بیروز؟ څه وشو بیروز؟ خوب کې چې لږ ویارېدې، زه درله اوبه راوړم. بیروز څه؟ چا مې روړه تاسو له؟ مننه روحي. څه ورسره ومخوره، سهارې راسې دې هېڅ نه دي خوړلي. څه ته مېړه نه کېږي روحي، او اوس خو د روټۍ ټایم دی، روټۍ به وخورو. ټیک ده، هغه هم زما د لاس پخ شوې به خوري. ښه ده چې موږ سهار د کچن ټول ضروري سامان واخیسته، نور شیزونه خو په مزه مزه راځي که نه؟ هاو
ته خو مانه تاسو نه کو چې ما څه پخ کړی دي نن. سده پخ کړی دال وریجی د ټولو نه ساده او آسان پخلې. لا خو په پورا کچن جوړېدو کې ټیم لګي، خو چې جوړ شي کنه نو بیا به زه سم مزیدار پخلې کوم. تا ته خو پته ده کنه چې ستا ښځه ډېر ښکلې پخلې کوي. که یو پیر زما د لاس پخلې وخوړو کنه د کور ټول پخلي به درنه هیر کی. څه شو بیروز؟ د بیګانې خوب د لاسه پریشانې؟ هی خوبونه خو خوبونه یي، د هغې باره کې په سوچونو باندې ځان دونه پریشانه کې ولي؟ بیګا ما خوب کې خپل آغا جان ولید روحي. هغه ما نه لرې روانو. ما هغه ته وازونه کول خو هغه ونه درېد روحي. د هغه په سترګو کې زما دپاره خفګان و او هغه ما نه په هغې خفګان کې زما د سترګو نه پناه شو. ته خپل هغه جان ډېر مس کې؟ ډېر زیات. هغه جان ما ته ډېر یادېږي. روحي ما تا سره واده کول غوښته او چې ته زما شوې زه ډېر خوشحاله یم. خو زما زړه کې دا خیال بار بار راځي چې هغه جان ما نه خفه دی. روحي ما د هغه جان سره ډېره بدتمیزي کړې ده او دا رښتیا دي چې د هغې حکم ناجایزه و او په زور یې د ارجمن سره زما واده کول غوښته. خو بیا په بدله کې ما هغې سره ډېره بدتمیزي وکړه. ما ته د هغه سره دونه بدتمیزي کول نو پکار روحي. پته نشته چې د هغه زړه به څونه دردېدلي او هغه زهیب ما څونه خفه کو او په منډه منډه ما پسې بهر راغی او ما ته ویل چې بهروزه مزه زه تا سره یم. ما دا غمونه منل. هغه مې په خفګان پرېښودو. ښه نو تاسو لاړ شئ هغې سره میلاو شئ. خپل هغه جان نه معافي وغواړئ. ته هغه جان نه پېژنې. هغه به ما چرې معاف نه کي. خو د مور پلار مینه خو پېژنم که نه. کله چې زما مور ژوندی وه چې هغه به زما نه خفه شو او ما به ترې معافي وغوښته نو فوراً به یې هلته معاف کړمه او ما ته به یاد هم نه و چې زما غلطي څه وه. د مور پلار مینه ډېره عجیبه وي. هغه ډېر ټیمه پورې د خپل اولاد نه خفه نشي پاتې کېدی. خو هغه جان داسې نه دی روحي. د هغې دپاره د هغې حکم د هغې جواب ډېر اهمیت لري. زه به بیا هم دا مشوره در کوم چې تاسو د هغې سره میلاو شئ. هغوی تاسو نه خفه دي، تاسو به معاف کوئ نه. په دې سوچونو باندې تاسو داسې مه کښېنئ. میلاو شئ هغې سره، معافي ترې وغواړئ. پته نه لګي روحي زما هېڅ مزغو کې نه راځي. زه تاسو له صحیح مشوره در کوم. د هغه جان په وجه چې تاسو پریشانه کیږئ د هغې په وړاندې پیمانه یې. ته د هر څه نه خلاصي دپاره د هغې نه معافي وغواړه. زه به تاسو سره ځمه. تاسو له به مورل سپورټ در کوم. هغه جان چې ما خپله انګور چې مخامخ وویني کیدای شي چې تا نه خفه وي، خو زما په سر باندې به لاس کیږدي او دعا به راته وکړي، مینه به راکړي. ته به ګورې د هغې غوسه به پخپله په مزه مزه ختمه شي. زه په هېڅ نه پوهېږم روحي چې زه څه وکړمه. په ما یقین وکړه. زما خبره واوره. موږ به هم سبا لاړ شو. ها هغه جان کیدای شي تا سره خبرې ونه کړي، خو د خپل انګور سره به ضرور خبرې کوي. ځو لالا زه به انشاءالله سبا پېښور ته ځم. او سبا خو
تل ضروري به در وخت ځکه چې غټ میټینګ دی هغه کې ستا شرکت ضروری دی. یاسمین هم ما سره پېښور ته تلل غواړي. خدا بویزه یاسمین ته به دا څوک چې زما انګور لبا ډېر شاپینګ وکړي او راځي به ټیک ته شومتوبونو کې د مخکې په شان. زه خو وایم ارجمن دا څوک چې ته د خپلې خوښې یو لیست جوړ کا. زه خو وایم د خوښې او ضرورت یو لیست جوړ کا. واپس یې کې د مور روړي سيزونو سره ضرور چیک کا. جی آغا جان. परेशान है ډېر زیاته کو رښتیا ویم نو زوم یریږم. حالانکه ما تاسو ته وی چې موږ د الته تلل پکار دي خو پته نشي زما زړه ویریدو. خدای خبر چې موږ سره په الته هغوی څنګه سلوک کوي. که هر څنګه سلوک وي خو هلته زموږ له ډېر ضروري دي. تا ماله ډېره ښه مشوره راکړه روحي. که هغه جان هر څومره غوسه کوي هر څومره کاریږي خو هلته زموږ تله بلکل ټیک دي. څه پته لګي که تا ووینې او د هغه زړه نرم شي او زموږ واده هغې قبول کي. انشاءالله موږ ته د خدای نه ښه امید ساتل پکار دي. انشاءالله. ماشاءالله کشری بیبي ته ډېره ښکلې ښکاري لکه د ګوډۍ په شان. ګوډۍ خو یم بېسا بې روحه چی هیڅ نه سکار. آغا جان مو تپوس کوي وای تاسو یوازې کمره کې ولې ناسته یې بهر راشئ. زهیب ملته دی. جی هغه مالته دی. السلام علیکم آغا جان. وعلیکم السلام. تاسو سویل او بچی کینا. چیوسکا بچی چیوسکا دا ما خاص تالو زهیب له د افرانو لاچونه جوړه کړې ده والا. السلام علیکم خان. وعلیکم سلام بهرام. څنګه یې؟ زه ښه یم. تاسو ښه یې خان؟ د الله شکر دی. آغا جان چرته دی؟ جی هغې دننه دی. ټیک ده. راځه روحي. څه خبره ده روحي؟ پیروز زه یریږم. ستاسو حویلی ډېره لویه ده. د دې په وړاندې زه ځان ورکوټې او کمتره محسوس کوم. زما همت خو ستاسو د حویلی په لیدو ختم شو. ستا هغه جان ته به څنګه مخامخ کېږم؟ په ګاډي کې خو تا ماله ډېر ډاډ راکولو او اوس په خپله یریږي. هیڅ پم نه کېږي روحي. راځه اوس.
داسې به وکړو چې زرګلو وایده به ځان سره بوځو موږ به تازه تازه میان نیسو او هغوی به لاله هماغه وخت پخوي ما خو ورته فون کړی دی خو هغه السلام علیکم آقا جان. آقا جان دا روحینه ده ستاسو انګور. السلام علیکم آغا جان. تاله دلته د راتلو اجازه چا درکو؟ آغا جان زه تاسو نه مابیله راغلیم. په هغې روز په غوسه کې مې ډېر څه ووې او روحینه هم تاسو سره میلاوېده غوښته. موږ ستا شفقت له راغلي یو آغا جان. ما ته د دې کوره شړلې ولې دا خبره تا نه هېره شوې ده؟ زه ستا زوی یم آغا جان. دا زما کور دی. څه زه دلته نشم راتلی. نه ته زما زوی یې او نه دا کور ستا دی. پلیز آغا جان په غوسه کې داسې استغل پازونه مه استعمالوئ. آغا جان ما د آغا جان ویلو حق هم تا سره نشته. اوس زما صرف یو زوی دی زهیب. ما درته ویلي دي چې ستا ورور زه یې د خپل ټول خاندان او خپلو منځ کې ذلیل او رسوا کړم او لاړو. او ته صرف زما په وینا ارجمن سره واده وکړو. د ذلت او رسوایۍ نه بچ کړم. زه د دې خاندان د عزت او د ناموس حفاظت یې وکړو. په تا خو عزت راس نه دی. تا خو یو سپک او پریوتي خاندان کې واده کولو. بس تا وکړو. اوس څنګه چې غواړې خپل ژوند تېروه. آغا جان روحیده ډېرې ښې عزتدارې کورنۍ جینۍ ده. تاسو ما ته د ویلو موقع خو راکئ. دا د ډېرې ښې کورنۍ که دا چېرې د باچا لور هم وې نو دا به بیا هم ما چېرې خپلې انګور نه به ګڼلې. دا څومره معززه والا کورنۍ ده سیوا ستا نه ټولو ته ښکاري ده. دا قسموي شریف او معزز کورونه چې بغیر د مور او د پلار نه یوازې د یو هلک لاس کې د خپلې لور لاس ورکي. که چېرې زما لور وه که یوازې هلک زما نه زما د لور رشته غوښتله نو چېرې به هم په خپلو خپو واپس نه وتلې.
داسې وي شریفه او معززه کورنۍ. بهرحال دا چې په کم خاندان کې هم واده کړی دی ودې که اوس ته څنګه به خپل ژوند تېری څنګه به خورې څکې او ګټې زما دې سره هېڅ تعلق نشته دی. زه تا د خپل ټول مال جایداد نه کوم. نن نه پس ته به دې حویلی کې قدم نیږدې. زما تا سره هېڅ تعلق نشته دی. تاسو ډېر زیاتې کوئ آغا جان. زه ستاسو زوی یم. ته زما زوی زما زوی صرف زهیب دی. یو داسې هلک چې راشي او د یوې پردي جینۍ لاس ونیسي او ما ته مخامخ ودرېږي زما زوی نشي کېدی. زما زوی دا دی چې زما اوږې سره ولاړ دی. اوس ته د دې شریفې جینۍ لاسونه ونیسه او لاړ شه دې ځای نه. زما اوس تا سره هېڅ تعلق نشته او که ستا په رګونو کې واقعي زما وینه ده او که په تا کې لږ شان شرم او غیرت باقي دی نو بیا به په دې دورشل قدم کې نه دی. زچی روحی آقا جان بهروز ایسر کې دوهبا پرېږده چې لاړ شي. ما خو خپل زړه مضبوط کړی دی. ته مضبوط کا آقا جان. هغه زمونږه هېڅ هم نه دی. آینده زه په دې حویلی کې د هغه نوم هم اورېدل نه غواړم. کله موږ دا سوچ کړو چې یوه ورځ به موږ داسې جدا شو چې په ژوند کې غټې خوشحالیانې غټ غمونه او غټ ازمیښتونه به راځي نو د یو بل د ملاتړ دپاره به یو ځای نه وي. د وخت زول بابا جان او مشر کاکا د یو بل نه داسې جدا کړه چې کله یو بل ته د ځان هم زیات خواږه و هغه هم پردي شو. یار من نن نه پس د هغه ذکر او د هغه نوم دې حویلی کې چې زه بیا ونرمه. بهروزه ارجمن لا د هغې اصل مقام ورکا. هغې لا عزت مینا او اهمیت ورکا. د یوې ښځې په حیث چې هغه د کم مقام حقداره ده هغه حق هغې له ورکا. یار من